بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 136 ته قانون نمبر 62 دی د ناقص قوانین شروع دي. نن به ان شاء الله موږ د دعات قانون وایو. دعات قانون نو د دې قانون خلاصې ځکه د دې قانون خلاصه دا ده چې هر کله د ناقص د جمع مکسر صيغه د فعالتون په وزن وي. هر کله چې د ناقص څه ته وایي چې په لام کلمه کې حرف علت وي هغه ته ناقص وایي. نو هر کله چې د ناقص د جمع مکسر صيغه د فعالتون په وزن وي. هر کله چې د ناقص د جمع مکسر صيغه د فعالتون په وزن وي نو په داسې حالت کې بیا د ناقص د جمع مکسر صيغه فا کلمې له ضمه ورکول واجب دي. کله چې د ناقص جمع مکسر صيغه د فعالتون په وزن وي کنه نو د اول حرف لا د فا کلمې له اولنی حرف له ضمه ورکول واجب دي. پرې خبره به امید دې پوه شوې وي چې کله د ناقص د جمع مکسر صيغه د فعالتون په وزن وي لکه دا فعالتون دی کنه فعالتون نو د دغه په شان دی دعوتون بر وزن فعالتون ٹھیک شو. نو چې کله د جمع مکسر د ناقص د جمع مکسر صيغه د فعالتون په وزن وي نو په داسې حالت کې بیا د ناقص د جمع مکسر صيغه فا کلمې له ضمه ورکول واجب دي. ٹھیک شو. نو لکه دعوتون چې کنه دعوتون کې واو متحرک دی یعنی حرکت دی په واو متحرک دی او ما قبل یعنی مخکې حرف مفتوح ته وګورئ په دعوتون کې دا واو متحرک دی او ما قبل دا مخکې حرف دا مفتوح ته زبر دی په ٹھیک شو. نو د قال باع قانون د وجه نمو د دعوتون د واو نه الف جوړ کو د دعوتون دا واو ګورئ دا واو متحرک دی مخکې حرف باندې د زبر دی نو د قال باع قانون دا وای چې کله واو متحرک وي واو یا متحرک وي او مخکې حرف باندې زبر وي نو د واو یا نه الف جوړول واجب دي. د که واو وي او که یا وي او متحرک وي او مخکې حرف باندې د زبر وي نو د قال باع قانون د وجه نه قال باع قانون وای چې بیا په داسې حالت کې د دغه واو نه یا د دغه یا نه الف جوړول واجب دي. نو دا دعوتون دی نو دعوتون نه به قال باع قانون د وجه نه واو متحرک دی او ما قبل حرف مفتوح دی نو د دې واو نه به الف جوړ کی نو دعوتون نه دعاتون شو ٹھیک شو دعاتون شو. اوس دا قانون څه وایي چې د ناقص جمع مکسر صيغه د فعالتون په وزن وي لکه دعوتون نو د فا کلمې له ضمه ورکې نو د دې دعوتون فا کلمه دال دی نو دې له ضمه ورکې نو دعاتون شو ٹھیک شو جی. تقال باع قانون د وجه نمو د دعوتون د واو نه الف جوړ کړو نو دعاتون شو. بیا مو د دې قانون د وجه نه فا کلمې له ضمه ورکړه نو دعاتون شو ٹھیک شو. ها فا کلمې له اوس وای فا کلمې له مو ضمه زکه ورکړه چې د صلاتون قناتون زکاتون سره یو شانواله رانشي. د فا کلمې له ځکه مونږه ضمه ورکړه چې که ضمه نه ورکوله لکه ګورئ دعاتون صلاتون قناتون زکاتون نو ګورئ دا صلاتون قناتون زکاتون دا د واحد صيغه دي. صلاتون یو منځ قناتون یو یادی زکاتون یو زکات یادی او دعاتون چې دعاتون دا جمع مکسر ده نو د دعاتون د دال له فا کلمې له زکه ضمه ورکو چې د صلاتون قناتون زکاتون سره یو شانواله رانشي مشابهت رانشي. ٹھیک شو. ځکه چې دا صلاتون قناتون زکاتون سره مشابهت راغی نو بیا خو دغه واحد صيغه شو خو هغه خو د ناقص جمع مکسر صيغه ده او صلاتون قناتون زکاتون دا د واحد صيغه دي دا د واحد مفرد دي دا واحد دي. ٹھیک شو. نو دلته کې وای فا کلمو له مضمه زکه ورکړه چې د صلاتون قناتون زکاتون سره یو شانواله رانشي ځکه چې دا مفرد یعنی واحد دي دا صلاتون زکاتون قناتون دا واحد دي. مزید مثالونه رجوتون دی نو دی رجوتون چې د دې واو متحرک دی ما قبل فتحه ده نو دا به د واو نه به الف جوړ شي دا به رجاتون شي
او رجاتن شو نو اوس دا قانون وای چې کله د جمع مکسر صيغه د ناقص د جمع مکسر صيغه د فعالتون په وزن وی لکه رجواتن بر وزن فعالتون رجواتن فعالتون یو شانتي هغه انداز دی. نو اوس د دې فا کلمې له ضمه ورکول واجب دي. نو مونږ اوس د رجواتن نه رجاتن کو، اوس په دا رجاتن چې د دې فا کلمه را ده دې له به ضمه ورکي او دا نور جاتن به په خپل ځای باندې راشي. نو د رجواتن نه موږ سره رجاتن شو. اوس مشیاتن دی بر وزن فعالتن. وګورئ دا د فعالتن په وزن دی فعالتن. وګورئ میم د فا کلمې په ځای دی، عین د شین کلمې په ځای دی، یعنې دا شین چې دی د عین کلمې په ځای دی، دا یا د لام کلمې په ځای دی او تا د تا په ځای ده. ٹھیک شو. نو ګورئ مشایتن بر وزن فعالتن. وګوره وزن یو شان دی، یو شان هغه انداز مشابهت یو شان دی. ګوره یو شان ویلی کېږي. مشایتن دلته په میم باندې فتحه ده، دلته په فا فتحه ده، دلته په شین فتحه ده، دلته په عین فتحه ده، دلته په یا فتحه ده، دلته په لام فتحه ده، دلته په تا باندې تا مضموم ده، ضمه ده، تنوین ده پی او مضموم ده. نو دلته کوم تا مضموم ده، ضمه ده پی، یعنی دو پیش ضمه ده پی. نو مشایتن د فعالتن په وزن دی، مشایتن د فعالتن په شان دی. ٹھیک شو. نو ګورئ اوس په دې کې څه کېږي، دا مشایتن کې چې دی وګورئ ما تاسو ته وختي خبره وکړه چې کله واو یا متحرک وي نو دې کې د رجواتن کې واو متحرک ما قبل مفتوح او مشایتن کې یا متحرک ته ما قبل مفتوح دی. نو اوس په دې یا نه الف جوړ کې د مشایتن نه به موږ سره مشاتن شو. وګورئ دا الف موږ د یا نه جوړ کو او دا ګول تا بدلته ولګي نو مشاتن شو. اوس موږ ته وایي چې کله دا موږ سره مشاتن شو نو مشایتن دا د جمع د ناقص جمع مکسر صيغه ده، د ناقص جمع مکسر صيغه ده او د فعالتن په وزن ده. نو د فا کلمې له به ضمه ورکي، دا فتحه ده، میم باندې فتحه ده، دا به ضمه کی. نو مشاتن شو. دا نه ګورئ مشاتن. ها سعایتن دی، سعایتن. وګورئ نو دا یا متحرک ته ما قبل حرف باندې فتحه ده، نو دی یا نه به الف جوړ کی. نو دا به موږ سره څه شي سعایتن. دا الف موږ د دې یا نه جوړ کو سعایتن. اوس په د دې قانون د وجې نه فا کلمې له ضمه ورکي. نو سعاتن شو. دا نحوتن دی، نحوتن. دلته واو متحرک دی ما قبل حرف باندې فتحه ده، نو د دې واو نه به الف جوړ کی. نو دا به موږ سره څه شي نحاتن شو را سره. اوس دا قانون وای چې فا کلمې له چې د فعالتن په وزن جمع مکسر وي کنه د ناقص، نو بیا به د فا کلمې له ضمه ورکې. نو اوس د نحاتن نه به موږ سره څه شي ګورئ نحاتن. ٹھیک شو. د نحوتن نه موږ سره دا نحاتن شو. ٹھیک شو. نو دا زمونږ د دعاتن قانونو او امید ده تاسو په دې باندې پوه شوي وي. راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.